وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نو کله چې د سحر اذان واوري او ته پښمنی ته را پاسېدلی او نوړی د پلاس کې ده، نو دا خبر د عوامو غلطه ده چې که نوړی د خوله کې نو دا را توکه، کلاس کې دي نو وغورځوه او اوبه هم واپس را توکه. دا خبرې غلطې دي، بلکې د دې مسئلې حل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. ابو داود کې حدیث دی، د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، صحیح السند. نبی علیہ السلام فرمایي اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده، کله یو سړی پښمنی ټیم کې دی، روټۍ خوري، دک ټیم را پاسید او په ده باندې فورا اذان شروع شو او نوړی د پلاس کې دا یا طعام د مخې ته حاضر دی، نو دی به څه کوي؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فلا یضعه، دا نوړی د ږدي نه، دا د خولې ته کي، دا اوبه دی واپس کوي نه، دا د اوس کي. فلا یضعه حتی یقضي حاجته منه، تر دې چې خپل حاجت دی نه پوره کی، یعنې خوراک دی وکي. دا نه چې بس اذان وشو نو هر څه بند، نه، دغه ټیم د یو څو نوړی واخلي چې د ده په بدن کې دومره طاقت پیدا شي چې ټوله ورځ پې د الله سبحانه وتعالی عبادت وکړي. نو دا یو گنجایش دی او حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. نو عادت دا جوړول پکار دی چې د اذان نه مخکې سړی بالکل رډي وي. خو که بالفرض انسان کمزوری دی، دی لیټ را پاسېدو او سالن څنګه دله مخې ته کېښود او اذان شروع شو، نو دی دغه ټیم د اوبه هم وڅکي او یو څو نوړی دی واخلي، هېڅ خبره نه ده، او ځان دی برابر کي د دې وجې نه چې بیا ټوله ورځ روژه ده، نو چې اندامونو کې دومره طاقت وي چې د لوږې د لاسه خراب نه وي.